کوي. دا یاد وساتئ مخکینی مشرکان او دا د نن سبا کافرانو کې د ځمکې او اسمان فرق. د هغه وخت مشرکانو به هم الله جل شانه منلو. لکه دلته کې دي څه وایي چې یاره مونږ خدای د عبادت دې دپاره کوو چې الله جل شانه طرف ته مونږ نږدې شو. یعنی الله جل شانه یې منلو. نن سبا چې دا کوم کفر دی دی الله جل شانه نه مني. دا داسې ملحدین دي. دی د سره د الله جل شانه د وجود انکار کوي. دی ویره د سره الله شته نه، دا نظام ټول په خپله روان دی او دا یو فتنه ده. او د هغې د وجې نه چې کله دی همدغه وایي چې یاره الله جل شانه نشته او دغه خبره دی واضحه کړې ده، نو د هغې د وجې نه نن د جرائمو هغه لار دا کولو شوې ده. تاسو ګورئ مسلمانان الله جل شانه مني. چې کله مسلمانان الله جل شانه مني نو یو مسلمان هغه ګناه کوشش کوي چې ونه کړي. کوونکي نو هغه په هغې باندې بیا پیمانې چې دا وګوره ما دا ګناه وکړه. لکه مثال کے طور پر شرابونه مسلمان ځان ساتي، زنانه مسلمان ځان ساتي، بے حیایي نه مسلمان ځان ساتي، دوکې نه مسلمان ځان ساتي، رشوت نه مسلمان ځان ساتي. نو هر قسم ګناه نه مسلمان ځان ساتي. که چېرته ترې نه هم شوه نو بیا خپئ چې یاره دا وګوره دا کار ما نه شوی دی او په هغې باندې خپېمانئ او چې کله ورته رایاد شي نو بیا په هغې باندې توبه وباسي. یا الله بس شوې ده رانه، دا یو ځل رانه شوې ده، دوه ځل یا الله بس معافي غواړم. نو د هغه په زړه کې دا وي چې د الله جل شانه ذات شته دی او الله جل شانه به ما نه تپوس کوي. د مکې مشرکانو به هم د الله جل شانه د وجود انکار نه کول. خدا نن سبا چې کوم کافران دي نو دی د الله جل شانه د وجود انکار کوي. دی د سره الله جل شانه مني نه. نو چې الله جل شانه مني نه نو بیا خپل یو نظام رایج کړی دی. او د دې مطلب همدغه دی چې مونږ په دې دنیا کې دا کوم ژوند تېرو بس همدغه ژوند دی، مونږ نه څوک تپوس کولو والا نشته. ښه نو چې اوس تپوس کولو والا شته نه نو بیا دې څه کړي دي، بیا دې داسې یو نظام روان کړی دی چې مړه بس په دې دنیا کې د څوک څه مزې چرچې دی کې څنګه ژوند دې تېر کړو، بس هر څه همدغه دي، بس مرګ سره به هر څه ختم شي. نو بیا ولې په دنیا کې هر څه کښېنه. نو دی بیا د ګناه دپاره ځانونو ته لارې اسانې کړي دي. شراب څکي هېڅ پروا نه کوي، قتل کوي هېڅ پروا نه کوي، بې حیایي کوي هېڅ پروا نه کوي، د مور خور تمیز هغه نه کوي، د پردی زنانه او د حیا او د عزت د هغې تمیز نه کوي. او بالکل داسې یو ژوند تېروي چې هغه لکه د زناورو ژوند دي. ځکه هغې وایي چې بس څه دي بس همدې دنیا کې دي. او چې کله هر څه دې دنیا کې دي نو راشه اوس خو به د خپل نفس دا مړی نو د هغې دپاره هغې دا ټولې لارې کولو کړي دي. نو د هغې د وجې نه بیا فتنه او فساد جوړ شوی دی. ځکه چې کله دغسې نظام روان شي اوس شراب عام شي، په لاره کې لسو کسانو شراب څکلي وي او په هغې کې پردی زنانه تېرېږي، نو یو کس به بې حیایي ونه کړي، دوه کسه به ونه کړي، درې کسه به ونه کړي، خو یو کس به هغه به دې زنانه باندې اواز کوي. د هغې دپاره بیا چې کله دغسې بې حیایي عام شي، دغه رنګې ګناه عام شي، فتنه فساد عام شي، قتل غارت عام شي، نو بیا مونږ ته د څه شي ضرورت شي؟ د دې چوکو ضرورت شو، مونږ ته د پولیس ضرورت شو، مونږ ته د هر ځای حفاظتي اقداماتو ضرورت شو. دا وجه څه ده؟ اصل وجه دغه ده چې د الله جل شانه ذات منل شته نه، د الله جل شانه یره په زړه کې شته نه، ګناه طرف ته سړی په اسانه ځي.